معنا کوي تاسو عبادت مکه وایي چې کله ګناګار شو کنه بل والدین احسانات د مور او پلار سره کوي احسان کوي دلته خو جوړیږي خو لا یمسه الا المطهرون دی نه جوړیږي ها ته مریان دغه ور سره دی الا ماشاء الله لا یمسه الا المطهرون دې ما څنګه د قران مگر پاک خلک سب دې سره غلطه ترجمه او قران ته لیکلي دی ګوره لا یمسه الا المطهرون صدر مې کوم نه ما څنګه د قران مگر پاک خلک سب دې سره غلطه ترجمه نو واقعي کې ور خیر سره شي وي استمت ان شاء الله کګندي وي خیر سره او کله وو ما سره رمضان له خیر سره دروازې ټولې بندې دي کله څنګه او که کولاوي نو چا دروازې کولاو دي جا دروازې کولاوي ډیکوریشن شروع हो जाएगा अब गुलकारे ने जो शुरू है खैर सब मजे मस्जिद जानम दरवाजे बंद दे मोजा ने तड़े दी ना रमजान के तड़े शी दी करने हां देखो बस में लिखे उठे तड़े के कम दे कदा गोरे तालिबानों तड़ो को कार वो सके वो करना खुदू हुए नहीं सही टेंगे पापन लो हमारे के पड़ी हुआ चाहिए तड़े शुरू सुम्मा से सिलसिले के ذروها 70 ذراعا فاسلكوا هغه جدا ذراع دی ګوره استا ذراع نه دی ګوره ذراع د فرشتي یاري ګوره چې بار یو کانه دې را مشکل دې چې بار یو کانه ته گزار کنو دې سلسله زنجیر جاست چې نه پاویا کاله کې نه رسی ذراع کوه کنه شه نه راځه ذراع کنده چې سم شاین دی جوړیږي پته به ولې چې کوم دې موږ وته خایي چې کوم څنګه کسان دي او یوم القیامه تر الذين كذبوا على الله يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والاقدام وتبارو شرطيا في جهنم اور شفاء کے چپکڑے درو کوئی دي کدا ګوره طالبان خو په دې موږ دا خلکو نو ساتي موږ قرآن په سچ باندې خادمان جوړ ټول خدای اهل سنت جماعت داخلي خادمان جوړ مخلصین کدا ګوره طالبانو وبالوالدین احسان مور او پلار سره خېګړه کوي کنه ته په الله بدل کې وځو مور او پلار خدای ته حواله کوي نبی اسلام ته صابر قربان جهاد د نبی اسلام مور او پلار دې ژوند دي ته جی قربان ژوند دي نبی اسلام ته کو دراشه ففيه ما فجاهد مور او پلار خدمت څخه نه وکړه جهاد دی وي مشکل حواله ته مارا وړي کدا ګوره طالبان دي خدای ته حواله کوي وزیر قربا د خپلوان اسلام ولې اقامه ایمانو څخه خېګړه کوي مسکینان څخه خېګړه کوي وقولوا تاسوا للناس خلق حسن اخي خبر واقيموا الصلاه مقام ويواتوا الزكاه ورکوي ثم توليتم بیا تاسو وګرځولې الا قليلا منكم مگر کم کسان تاسو قوان کوم اوردون تاسو راز کوي کیویا واییا کا اخرنا میثاقکم څنګه واغ سلام مضبوط اواز تاسو نه لا تسبقون دماءکم دا نه کړه دا نیمه خو بیا معنی رسې کی نه تاسو باندې توي خپل دین سمره خپل ورویانو ویني ما نه توي طالبانو په دې کې جوړه لري ها په اورزه یو ډلا او بنو نذیر بنا ډلا خپل من کې بچنګېدل لکه عرب جوړلې اوس او حضرت خپل من کې بچنګېدل دې کوم ولا تخرجون تعذبن وباس انفسكم اقتل روريان تقتلوا انفسكم اذا خبر وشو کنه چې د مراد سره خپل روريان دی ګره نه کېدې روريان من دیارکم استاسو کورنا ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو په دې خبره باندې وانتم تشهدون تاسو باندې گواہی به کولا ثم بیا انتم تاسو ها ولا امدا کسانی تقتلون انفسكم تاسو قتل کول خپل روريان او تخرجون تاسو به استل فريقا وډالا منکم استاسو من دیارهم دا غیر کورنا تظاهرون تاسو به امداد کولو مفعله باقیهم تظاهرون تاسو به امداد کولو علیهم نری خپل روریان او خلاف بالاثم بغناسرا والعدوان او ظلم سلام دا ظلم ده و ایاتوکم کجرا تاسو او سارا بندیان توفادوهم تاسو فدیه ورکوي دي دا حکم شرعو چې خپل مکه باندې جنگي ګینا دا یو حکم شو بل عمل ده بل حکم متداس شرعو کچې تاسو مخالفین وجنګي او تاسو کم کسان بندیان شو خیریان شو تاسو په چاندا اچوي او تاسو پیسې جمع کوي فدیه ورکړي که سملا را دادوي نه نه بل چاندا نه ثابت کیږي تاسو کله څنګه چاندا ثابت کړو دیا چاندا څنګه ثابت چاندا پویا نبی له سلام بچنګي هغه کې چاندا جمع کړي وکړو چې بکر شریف په ټول مان راوړو ولی پرو پکې جنګ تبوک کې څنګه نوګه جدا چاندا راخو دا چاندا چې کوم ده متا سو کوي دی پر آزاد وي په دې باندې عمل وکړي چې بنديان نو شو پیسې به جمع کړي کسان به آزاد شو او بل حکم باندې عمل کوله کوي کوم یو باندې چې خپل منځ کې جنگي نو وَإِيَاتُكُمْ أُسَارَ تَكْرِرَ شِتَاسْتَا بنديان اسیر بندي دوي بنديان تاسو راشي
صدا بار چې موږ پیسې راکې چې موږ فدیه ورکو ځان را آزاد کړو تو فادوهم تاسو هغه ته فدیه ورکوي د آزادولو لپاره او هو محرم حال دا چې دا حرام کړی شوی دی علیکم بتاسو باندې اخراجهم دا غوي سلام مخکې څه دي چې دا تصدیقونه دما نو حرام شو په دې باندې کې نه کړ چې نه وته یو هغه باندې شروع شو کوم دې ثم انتم اولای تقتلون انفسکم نو په دې باندې عمل ونکو ویني به کوي ولې کوم او فدیه به ورکول دې کوم نه نو افتؤمنون بعد الكتاب تاسو یقین کوي بعد الكتاب په وخت پرونه بعض نه تاسو انکار کوي طالبانو لګرایو شیخم اسنه چې تاسو باندې څوک اعتراض نه کوي چې لکه خو يهود بارک راغله نو ته وځه چې څه مدني بارک راغله سم مکه بارک راغله چې يهود بارک یو بس خبره ختمه شته چې واه کنه کله څنګه د مدینه ولا قرآن مدینه او مکه ولا مکه شو سره يهود شو ته بیا چې واه کنه دا قرآن تر قیامت پورې ده کنه العبرة اسنه چې تاسو کې راځي تاسو سره آیات وایي وړاندې کې دغه نمبر 85 ده کنه تاسو وایي دغه نمبر 85 لګیدا خدای بارک راغله ته وته سوای نو لمر دی ویل کنه دی العبرة لا لسبب خاص کله څنګه طالبانو دا څه کنه دا العبرة دې لمنه که څو یو انکار کوي چې کنه صحیح نه دی وسیله نه انکار کوي نو دا څه کنه دی دا غده کرامت نے انکار کیا جے کم دے خلق کو دوکور کے جے کم دے سب تحت الاسباب کی اوباسی سب فوق الاسباب کی اوباسی کرامت بکے حدث کے جے کم دے ونا گمانے ہوتا رہا اوباسی ورطا دوکا والا ورطا پکرا ہے جے کم وتکفرون بعض فما جزاء وسبب جزاء من لا چاہیے پڑھو ذالک جدا کرتے بعض منی اور بعض نہ منی سے پڑھے تو قرآن کی کنتم خیر امتنا ہے تو منی بس ذالک ذکر من کن استاذنا الا خزي مگر شرمندگی بس وی در بدر کڑا پسر وی دنیا کی شرمندگی سے دنگا ہوتا ہوئی اندر بدر کڑا پسر دے کر در شرمندگی بیا قیامت ورځ باندې و یوم القیامت قیامت ورځ باندې یردون دی واپس کړي شي الی اشد العذاب صح عذاب تا خسر د پیټو ورځي کنه تشتش ورځي ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم سوره النحل انګلیش نمبر آیات دغه موږ دغه نمبر 25 دا 25 وای نحل سوره النحل صلی الله علیه وسلم سوره د پیټو باندې څومره کسان چې ګمراه کوي دومره پیټي به پښه 1000 کسان ګمراه کړو شیخ سو پیټي به پښه 1000 دغه یو خپل ځای کوم او کتا ته وایي چې ګوره قرآن وایي چې یو انسان د بل انسان ګناه پیټه نه اوچتای الله تزرو وازره وزرو ته چې موږ سبق ولګو چې په تطبیق باندې پوه شي تاسو سورۃ النجم ګرامه تطبیق باندې راپوه چې موږ سبق ولګو او شخصي ګناه خبره او دلته کې د څه خبره سببیت خبره من سن فی الاسلام سنة سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غیر مقسم من اوزارهم الشيء دلته خو د سببیت خبره ده ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير څومره کسان چې گمراه کړي هغه برابر پیټي به بشای نو دنیا کې پیټي د خیر اسرار او ته هم پیټي سم پیټي نه دا غیر بار طالبانو سره نه کوي بره سم د بیا ورشي وزګر د چیرونو بوختې شمار لکه د جراحي راځي که سم ماشاءالله یې ګره نو دلته کې بیا سم پیټي دی سم د بیا ورشي نو تم خدای په یاد بدبخت نه موږ وسات هغه کې خلک کم ده کم ده ورسول د باقي خلکو ته خدای پاک خیر موږ ته خدای پاک خیر خدای موږ خاتمه د خرابېدو نو وساته بیا ودا ګوره و من الله بغافل الا الله جل جلاله نا خبر عما تعملون وسر تاسو کوي نا خبر خبر نو ولې نه راځي چې خدای نا خبر نه ولې نه تبا کوي ويمدهم في طغيانهم كما ورته ورته عذاب کې کم ده یاش ليزدادوا اثما ولهم عذاب علیم جکم دے زیاد شي جکم دے اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا دا کسان چې خرج کړل ژوند د دنیا د یو بل زمانہ باندې اشترا راځي جکم دے شروا به ثمن بخښنګا دا کسان چې خرج کړل ژوند دنیوي طالبانو الحیاة الدنیا موصوف صفت دی ګان دوړه معرفي دی ګان کدا معنی کو چې ژوند د دنیا نه دا خود مرکب توصیفي ترجمه نه دی بیا صحیح ترجمه مسلمان د مرکب توصیفي جوړي الحیات الدنیا حیات الدنیا دنیوي ژوند بلا آخرت مقابل الاخرت کے فلا يخفف فسن بجسم کولے عنهم العذاب دین عذاب فلا ينصرون نوریزا نصرت کولے شی بس کو من علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ طالبان درود شریف پشاو سره وایي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا فتقسم ورکڑو موسی الكتاب موسی علیہ السلام تا کتاب تورات شریف وقفینا او منگا فرلقتے لگلیو من بعده رسل موسی علیہ السلام نے بالرسول انبیاء علیہ السلام یوبل پسی لگلیو وآتینا من ورکڑو عیسیٰ بن مریم البینات عیسیٰ علیہ السلام زوید بن مریم تخکارا معجزات داغ اخکارا معجزات و ذکر قدر میں سپارہ صورت آل عمران کی شوئے تا دوید دکھلے یو کم منظور نمبر آیت درے میں سپارہ داغ اخکارا معجزات و ذکر درے میں سپارہ کے راغلے درے میں سپارہ صورت آل عمران یو کم منظور نمبر آیت دے البینات بانی ہوئی کئی بڑی ریجن لکولو پرگی مرض والے بے خطور لاندر بے خطور دا غیب ویلم غیب خبر ورکاو فَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ دا اخکار معجزات فَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ درے مرتبارہ آل عمران یو کم 50 وَأَيَّدْنَاهُ دمنگ مضبوط کڑو بروح القدس پاگا جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام مدرسہ درسیدہ افکلما جاءکم آیا ہر کل شراب غیطا ستا رسول بما فاہوس احکامات دوسرا لا تہوا کے خواہش بنکو نبو خولو انفسکم استاسو نسول نسوچل وورو استکبرتم تاسو کو تکبر وکو دا حویدہ مننا ففریقا کذبتم پس یوڑلا دا انبیاء علیہ السلامنا تاسو نسبت دا دروغو کو حقیقا ففریقا تقتلون او یوڑلا دا انبیاء علیہ السلامنا تقتلون جتاسو قتل کون حقیقا تقریبا اویا انبیاء علیہ السلام دی شہیدان کرے پہ یور ازبانے زکریہ علیہ السلام ہم شہید کرے و یحییٰ علیہ السلام ہم دی شہید کرے بغوا بنے بے گئی ہوتا کہ ولی ظالمان غوا بنے بے گئی ہوتا ولی گا ظالمان ورکھے بچرہ ولی گا وقالوا دی بدبختان لویل قلوبنا غلفنا زمنگا غلف یعنی پردید یعنی پردور کی دایت قیمم نکلو ختم اللہ علی قلوبہم بل لعنهم الله بالكلانت قال الله جل جلاله فديوان بكفرهم فسروا ذكر الاسراء فقليلا ما يؤمنون فذكركم خبر باندې چې ما زائد د تقلیل د تاکید لپاره ده فکم خبر دی یقین کوي برکر څه غواړي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نو چې پټول یقین دی مؤمن مشه کنه او چې بعد یقین کې بعد نه باندې مؤمن کې کافر رسل روان په اخره کې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بمثل ما آمنتم بس باندې یقین کړي آمنت بلا ټول راځي آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق وكبر ټول یقین وکړو فقط اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق آمنت بلا ټول مؤمن وإلا بس بلا اور پسې فلما جاءهم او هر کله چراغ دې کتاب من عند الله کتاب الله جل جلاله د طرفنا التوراۃ دا قرآن مجید مصدق تصدیق ان کے لماذا کتاب ما هم شریف التوراۃ شریف وكانوا لي اهل کتاب من قبل مخدرنا يستفتحون طلب فتح بیت ولو على الذين قالوا باندې کفروا چې انکار کړو هغه څوک دی اهل کتاب وړاندې بنو نذیر زوات فرقان او بنو قریظه زیفرا او عرب مشرکان سوړل جوړل اوس او حضرت ندی چې وجهګدل نبی باندې عربو سره جنگدل نبی په څه کو د نبی اسلام په وسیله باندې به دعاګان وکړي دا روح المانیه چې تبه د بارما ځان راوړل کنه د دې په اړه چې د پندای شیخ القرآن صاحب درو په تاسو دا وکړم دا پندای شیخ القرآن تاسو به نه کنه وكان من قبل يستفتحون تاسو حواله ځان سره ولیکئ 200 نمبر صفحه ده روح المانی اول کې 200 نمبر صفحه روح المانی په دې کریمه باندې 320 تفسیر روح المانی اول جلد 320 نمبر صفحه په دې کریمه باندې نمبر سفر شیخ القرآن نه ده جواب القرآن تفسیر والا اگر ترجمه کړی دا وکانو من قبل یستفتحون او دې مخکې چې بیان به کاولو بیان به کاولو او کسان چې کارونه یې سره ولا بیان ول چې نبی اخر زمانه روان ده موږ باندې سمرګری چې تاسو صبح د عادیانو سموریانو ولې کې قتل کوو
تاسو دې کې یې چالي کې غلام الله باندې ولا حواله دې تفسیر ورمانی ورکړه هغه کوم حواله ورکړه دې تفسیر حواله ورکړه ذات بعد ملتان ولا سبب بالکل صحیح ده دې کې یې چې تعالو کو تاسو ورمانی نه څو په دې لږه تفسیر دې 2000 روپے باندې کی بس شیخ صاحب لیکلي دا معنا نه جګم دا معنا نه طالبان تحریف ته حواله ورکړه حواله بالکل طالبان سب دې سب صحیح ده حکم دار کې لا تقربوا الصلاه والے کار کوي لا تقربوا الصلاه ولا کار کرو سره ورمانی او امام کتاب روز دے دویرا وکانو من قبل یستفتحون الذين دویرا دې شی په باندې کولو بارک نذیر بارک کانو دې یستفتحون علی الاوس والخزرج عرب څوړلې اوس خزرج پدې باندې دې باندې امداد کوي یستفتحون او قسمه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل مبعثه حضور سم به ست نمک کې وجه کوم دې دا خبره کوي دا خبره چا کړې قال ابن عباس دا خبره چا کړې ده رئیس المفسرین چې دې بدل نبی صاحب په وسیله باندې سوال کوو او دا به وخت د خدای پاک نه نبی صاحب په وسیله باندې په چا خلاف او عربو دې کوم قطاده رضی الله عنه شاګرد دا خبره کوي ول معنا مطلب دې یطلبون من الله تعالی دې په طلب کوي الله جل جلاله لا اينصرهم چې پر باندې دې امداد وکړي دي چا په خاطر باندې چې نبی اسلام علی المشرکین او مشرکان باندې دې کوم دې یو تفسیر حواله ورکړي رواه صدیق انهم كانوا ودي اذا اشتد الحرب بين المولدين مکه جنگ سخت شو وبين المشرکین او بین المشرکین په دې بس چلو اخرج تورات شریف به راويست وبداوا ايديهم دې پکې خد الله سنه خد على موضع ذکر النبي صلی الله علیه وسلم کوم لکه نبی اسلام ذکر براغله پاغه باندې الله سنه کې خود او سبب وقال ويل اللهم اي الله جل جلاله إنا نسألك بحق نبيك بحق ندا بحق نبيك دا وسيله نیول رواني کنه رواني تاسو ته مکرو یو کنه کې کنه وای کرو یو پر دې دوای بیا کنه بیا د رسول کا خطا شي دي کنه هم مضبوط خطا شي دی الذي وعدتنا هغه نبی چې تاسو مو سواده کړی دا اندبا سوچ ته لګي چې اخر زمان په اخر زمانه کې دا نبی اخر زمان چراغ نه نه تاسو سواده کړی ور دنیا د تشریف نه راوړی دا دی وسیله پېښ کړي دا د مر انسان دا وسیله پېښ کړي وګم ان تنصرنا چې تاسو موږ امدادو کې اليوم نمرضي على عدونا زمون دشمن باندې ګوره په اوله سپاره کې راغله چې فتلقا ادم مرتي کلمات فتا څنګه ته په قبول شي دغه څه فرمایي فینصرون فاصله راځي فینصرون دې لاندې وته لیکل دي وای چې دې به کاکړو سمراو شو د عام وخت به سمراو شو نو د څه وته چې نبی اخر زمان روان دي موږ به هغه سمرګري شو او تاسو به د عادیانو سموجانو باندې کې وایو چې کوم ده نو دا رسنۍ خبره راوغستله او مخکې چې کوم تفسیر دی هغه چپا کوي کوم ده تاسو دې کې یې لکه خلک دې په لار باندې تیرې دشمن ته کوته خوځي کوي راکا کو سره وایي و دې کې یې راکا کو سره چې کوم ده مطلب راشي چې سمره برابر کړي دې بدا عام وخت خبره ده کوله په دې وخت چې نشر به کاو یا تبدیل سمانه کړي دا یستنشرون جلالین وګوره دا باندې کړي یستنشرون مدارک وګوره خازنو به څومره عربي تفسیر نه ټول نه باندې کړي یستنشرون سمانه کړي یستفتحون طلب د فتح به کوي چا په وسیله باندې نو په دې کلمه کې څه څه ثابت دي وسیله په څه ثابت دي زوات فضل او باندې پنځتانو باندې چې کوم ده نبی رسول دنیا ته نه راغلی د وسیله نشي نو اوس حدیث یو د بشکره حدیث ضعیف ته او د مقال لبته موږ باندې دې نه خبر راشي آیات کریمه کې څه څه کوي چې کوم د تحریف پکې کوي یا ستاسو سمانه کې بیان کرتے ہیں نو پایتو کې د څه تحریف کې بات حدیثونو کې به وایي بس سره چې کوم نه وکړو بیان قرآن باندې ترجمه څنګه کړل بیان کرتے ہیں بیان قرآن حکیم سے صدر جمع کرے بیان کرتے تھے بیان دیتا ہو سب بیان کرو کہ نبی آخر زمان روان جب وہ سمجھ گئے شتا سمجھ آجان و سموجان بنتے کے چپک دادی جگہ سے آلتے کیسے میری کوئی دینے مراد اپنا ظلم نہ دے تو آتا والے کیسے دینے مراد سے اپنا ظلم نہ دے شکل اولان ملاد چھوٹے کم دے شپاکی میں دے کم دے وقت بولے ہی وسیلہ دینے مراد آمانی ساری ہری ہوئی تو قرآن کی طرح خلق ہو حدیث کی طرح ضعیف دے کم دے بیا کار خراب دي موږ به دې څه ته چاته پرېږدو موږ وستان تر کوره پورې به ځغلو کنه او کوم کسانو چې دا خبره کړې خطا شي نو خطا ده خطا او په دلیل به وته وایي کنه تاسو نه تاسو کوم دا سی ویلي فتحات درې ماده ده چې ماده ده ورته شي فتح زمانه بیان باندې راځي مخکې تیر شو
بما فتح الله علیکم. دغه طالبان د دوکه ورکړي چې مخکې تیر لوستل شو کوم ترجمه کې اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم. وګوره فتح کوم بیان باندې راشي او بیان ته کوئی دا بیان ورته کوي ورته چې په خیانت پورې باندې تاسو خلاف کوي ورته طالبانو لکه څه دوکه ورکړي او طالبانو تاسو ماشاءالله په سولید پری په کې چا پروس کوي دي چا بس کوي دي د باب استفار خاصیتونه دی اول نمبر خاصیت څه شي طلب ماخذ طلب ماخذ کم دی. نو مفسرین څه فرمایي روح المانی لیکلي فسین للطلب سین سره باندې طلب ماخذ یستفتیون سما طلب د پاتې چې کوم په خوانه مسلمانانو تفسیر نه ګوري چې کینه بغض حسد او ترنيشته سمانه کې یستفتیون معنی یستنسورون معنی کې طلب معنی کې او چې روسه قصه شروع شوه کوم دی دغه غوې جوړ شو غوانا وای روټ لیکم نو حسد را واسطه کوم اختلافات شروع کړي واسطه کوم ودا تحریبونه به شروع کړي دا په ما فتح باندې تو طالبانو دا په استفعال له بده ګورا حمزه زیاده نه کنه دا سین به زیاده نه کنه پکې ته پکې زائد دي کنه خو دا په علامات دي کنه شدت دا سینم چا په حمزه دې چا په راټول لیکم نه ته هې دا خدای کتاب کې تحریف ونه کو تحریف پکې شو دا سین زړه په طلب لپاره کته چې لکه قران کې رسي زائد حروف راځي دا مجاز لپاره په دې وخت حروف راځي کنه مجازن زائد راځي لا اقسم بيوم القيامه کې علام زائد ده کنه اوس تر شو فقلیل ما یون کې ما زائد ده کوم ده ليس كمثله كده کاف زائد ده قران کې زه بدل لام زائد راغلی کنه د څلور حروف جن ال لفظ وغیرہ راغلی زائد ده پکې په دا پکې زائد دي پکې نو تاسو ته روانو دا فنون ویلي څه لپاره دغه لپاره کنه چې څوک راته دوکه نه کوي وای ګوره دا هر څه زائد راځي دغه ویل کې طالبان مجاز به زیادت مجاز مرسل با تدریش اقسام کې یو څه شته مجاز کې زیادت چې کوم حرف زاد شي پکړ هو چې خپل معنی کې استعمال شي کنه چې تا خپل معنی کې استعمال نه کوي کنه بل ما زائد کو بل معنی کې استعمال کو ذکر ما زائد د تاکید د تقلیل لپاره راغلی لا اقسم کلام زائد لپاره تاکید د قسم راغلی کنه خپل معنی کې استعمال نه شو بل معنی کې استعمال شو کنه مجاز نه کنه قانون د مجاز لپاره شته کنه چې په ځای کې دا مجاز او دا مجاز نه حقیقت مجاز لپاره قانون دی قانون دا چې متا امکان العمل بالحقیقت چې څو پورې کېږي چې ممکن نه بیا سقطن مجاز ته مساقط او سقطن مجاز معنا مجازي ساقط ده مطلب کې معنا حقيقي چې کوم نه صحیح ده کې نه ده خپل معنا باب استعمال چا کړی دا نبی اسلام کړی چا کړی نه عباس رضی الله عنه کړی چې کوم عربي ته رسول نه ټول مسلمانانو دا معنا کړی چې طلب او ته زائد کې کوم نه خپل معنی کې دې معنا مجازي ساقط ده کنه دا دا تفسیر شو تحریم شو حسد را رسول حضور علیہ السلام بغض را رسول کوم ده دا بڑا بیرانه ده کوم ده هغه چې ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا کبه کسر روانه پسوې ته ساقط وای دا یو باندې چې راغله او جاهل وي هغه خبره ته ودرېلو چې تا راغلی موږ په پاره دوه واره وای دا یو کوچه ده چې ترجمه به کړی هغه ګنج کې کوم ده پېښوري صاحب افغانانو ځان د پېښوري صاحب جنامین الله خر هغه خپل کتاب کې لیکي دا یو باندې چې خر راغله او جاهل باندې چې وي طالبانو دی وي شامونیر پیاده په دغه سم مناظره نه کوم وي نو زه پیاده باندې کله پیاده به صاحب ته جاهل وي دا یو باندې چې جاهل راغله وي هغه قصه په تاسو کوم حواله ور تفسیر درکم دا ګور حدیث ته او کتابونو راغسته تفسیر راغسته او د صحابه چې کوم ده نبی سم روزه ته ولاړ وي خدای پاک وي چې ولو ان من ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما نو دې صحابي نبی اسلام خبر درلانه خدای ته د الله رسول الله جل جلاله چې سوي د موږ اورېدلې اوس موږ په ځان باندې زیاته کړې ګناونه را نشي غلطي شوی دا زیاته کړ مستا خبر دراغلی ته خدای په تاسو سره چې خدای موږ معاف کړي خبر نه د جانا نه اوس کې چې تا خدای بخنه کړې راوي او خر سوې دا یو باندې چې جاهل وي باندې چې جاهل وي دا قران ته ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله ودا یو باندې چې جاهل راغله مسلمان دي ته نه مفسر دی اوس د مشکای شریف د حدیث ته خاصالی را نه د باب المعجزات غالبا باب المعجزات حواله ما راځي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها صحابه را د قربان باران دي سفره په صالح پیغمبر نبی سره روزه ته ولېګل چرته ولېګل دام نعوذ بالله یو راځي جاهل چې نبی سره روزه ته ولېګل مشکات دیم جن هغه له نبی سره روزه ته چلا چې ورته دې بس د رحمت باران شروع
وخان سرویس دې کال د عام الفتح من صحابه کې لاندې د شیخ صاحب لیکلي حشمت تاسو کته دي د صحابه قانون دا چې کله تقریبا راغله جانا دروازه ته برابر ابن ماجه حواله مال استلې کې چې کوم دې لیکلي دي چې کوم دې نبی اسلام دې په حیات کې وسیله او وفات بعد الوفات دنیا نه پرده کړی بیا دغه لپاره حدیثونه ذکر کړی او هغه کې دا لیکلي وي او ابن عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې کوم باران نو صحابه راغله نبی اسلام روزه ته ودرېږي او یا رسول الله الله رسول تکلیف دے باران دی خپل امت دا 12 سوالو کا د خدای پاک نام تپنی سره څه یو څه ستر شو کړه دا وړه صحابي د نبی سم روزه ته ولاړل وای دا الله رسول صلی الله علیه وسلم د تکلیف کړي او خدای پاک سوال کې ستاسو امت باندې باران وشي نو سماوت ته ثابت دي کنه ثابت دي او وسیله پس د وفات ته ثابت دي کنه ثابت دي خوب کې راځي ولدا صحابي چې نبی سم د خوب ګرانه ودا چې عمر فاروق ته وایا عمر فاروق ته وایي چې زمانه امت د رسول خدای به باران وکړي قرآن څه فرمایي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث کله باران دی کله نکی نبی رسول الله عمر فاروق ته وایا زمانه امت د رسول وکړه د باران خدای پاک رسول دي باران وکړي چې خلکو ته دام پته ولې چې عمر فاروق الله ولی د اولیاء وزره هم نیول کړي و دې کوي یو صحابي د عثمان رضی الله عنه دور ده د عثمان غنی دربار ته راځي مشکل جګړه نه حل کیږي کوم نه څوک ته پوس هم نه کوي کوم عثمان بن حنیف رضی الله عنه ته ورغه وي قربان ورزما دا شی نه ته شروع کړي وي ورزما مشکل نه حل کیږي هغه ته زړه دی واسان چل درته خانه ته اجازه دل درکوم نه لا څه دوره کاته وګه چې دوره کاته وکړو تازه او تاسو باندې دوره کاته وای نه پس څنګه ده تاسو له چې اللهم اني اسالک واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمت محمد صلی الله علیه وسلم یا محمد انی یا محمد تاسو دې کوي نبی څنګه نه پرده کړی دا دور دا چاله باندې دعا کوم چې یا محمد هغه ګره ندای ورته نه کوله چې یا محمد بلکې د محمد आवाज یا محمد انی قد توجهت اليك في حاجتي هذه لتقضي اللهم فشفعه فيها وکدا شدا کارو چې هغه لال دې کوم دې وسو درکاته و چې ورغه یو سړی په سره راغلا نه ونی و دوه باندې راغله د نو مخه ته کېناو وای وای څه دې پزارمان دی وای اجي هغه د سر کو چې تاسو مشکلې بس راځه بس انا څه دې ژوندې وځه به هر کوم دې کوم شراب دې کوم دې هغه د عثمان بن حنیف رضی الله عنه فرمایي قربان وي زما به خېجه کوم ډېر مشکل نه حل کېدو تاسو هم چا زمانه کو خو چې تاسو زمانه لپاره کوم سفارش کو عثمان غنی ته نه وایي چې کوم سفارش کړي ورته تاسو سفارش کړي خبر دې زما مشکل حل شو دې وای ما سفارش نه کړه ما خبره هغه څنګه دې کړي قصه صدا وي قصه دا چې نبی اسلام مسجد نبوي کې ناته یو عامه سره راغی صحابي دې مسلمان دې او لون دې پسر کو معذور دې د الله نبی ته وایي چې زما لپاره سوالو کې خدای پاک ما دسترګ راځي نبی له سمه کې صبر وکړي ډېر بخې قربان سوالو کې ما څه نشتا تاسو راتلو مشکل دی راته قائد زمان نشتا نبی له سمه کې څه وګړي چې راځي دوه رکعات وکړه پسنه چې دا نیم حدیث راوغلی چې دوه رکعاته کنه او دا پر دې بیا چپا کې نه دوه رکعات او دا څو دوه رکعات وغه نه پس سوچ اللهم اني اسالک واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد اني قد توجهت بك الى ربي في حاجه هذه التقضى لي اللهم فشفعه فيها بیا ګوره چې څه کی نبی سم دعا نه کړې ګوره وسیله ورته وغوډه شاګردان صحابي فرمایي موږ لا ناسو خبرې کوي چې صحابي راغی او د سیکرټ ورا کته کې چې راغی سترګې کولاوي ودا د وضو سم وسیله کې کمال ابن ماجه کې د حواله مال اسلام مشکات د حواله مال اسلام ترمذی کې مداشت دا وسیله دا کله څه شي او چې دا څه دی دا څه دی چې جوړ راو بس آیان دې دا یو باندې چې چاهن راغله دا باندې غیره شپ سیبان تقسیم ورته مالا دا کړی ورته پیری تباہ برباد مشران سیبان څه کوي چې دې دې خلک ګورا کوي په دې کلمه کې وسیله ختم شو نو آیت حدیث کې خو بیا له دوه آسان دی ورته کړو خدای په دې محرفین نه موږ وساتو طالبانو دا معمولی غلطی ده دا دې بلې په نسبت څخه غلطی ده یو په دا تحریف وکړو بل څه رنگ دی خبر لا ورکې چې چا په خاطر دا خبر را نشي چې ګنې بده کې د وسیله خبره ده مخکې څه څه ترجمه کوي کې مثال فلما جاءهم هر کله شراغ دې دا ما هغه چیز او چیز عربو چې دې په جانته کفرو کې کو پرې وکړو نو چې دې ترا هغه چیز نو چې دا ترجمه وشو نو چا په خاطر کې بدن نه چې ګنې دې نه مراد حضور اسلام مبارک دی
لغه پروت حکیم صاحب دې کوم نه بس به وګوره بس دې کوم نه پاره پر قرآن کې وګوره هغه چیز نو ما معنی چې چیز وشو دې کوم نه بیا دې دې کنه دا کله دې چې څه شی دې کنه دې کوم نه شیخ صاحب سبب نه راځي بیا شاګرد نو خپګي دوستای ما ته بیا دې وګوره دا سرور کونن دا ټول چې کوم نه کائنات دې کوم نه منبع چې کوم نه ټول دې نه هغه خاطر دې پیدا شوی هغه نور پیدا شوی امام ټول انبیاء امام دغه باره کې دا ادب استعماله دا ادب دې ته بیا دې دا نو موږ بیا دا وکړي بیا دا هاي افسوس پدې چې کوم دې خلکو باندې پدې چې صاحبانو باندې دم صاحبان دي مفسرین دي محرفین دي کوم دې نو حضور صاحب خبر راشد چې پکې چلو نه پکې کوي پکې بیا پکې تعارضونه پکې کوي چې موږ ته ودی چې کوم اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال تاسو په دغه قاعده د ذکر کې احتمال په دوه قسمه ده احتمال په دوه نشته کله څنګه نه دا با دلیل احتمال کې به دلیل احتمال نه جمهور مفسرین قول سره دغه دی کوم او دا دې دغه کوم دی بل قاعده مخالفت کوي کوم دی طالبان اوس زړه دوام چې نماز څه ترجمه کوم فروز کا ترجمه کې کوم اول درجه والو کمال کړه 100% نمبر په دې کې باندې وړي فلما جاء عمر کله چرای ما هغه عظیم شان رسول ما هغه عظیم شان رسول عربو چې دی پیژاندا څنګه پیژاندا جب سپارا والا سبب باندې راځي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم سم نمبر بقره 146 یو سل شپږ سره نمبر آیات ده څنګه پیژاندا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون دین دا کارونه کوي جب سپارا والا سبب یو سل شپږ سره نمبر آیات ده سورۃ بقره نسه پیژني تو بعض کسان ادب کوي خو طالبانو غیر قانوني ادب کوي غیر قانوني ادب منظور نه دی کنه دا ترجمه ده کې کم قانون باندې دا ترجمه ده کې وزي تاسو سو حواله ده کوم تاسو دې تیر شو کې دا موږ به تاسو ته مدد درکې ما دا غره دا بشرط ادب کې تاسو ویلي چې الکنایه ابلغو من الکنایه دا خبره په سمه ده کې جنده والصلاه والسلام علی من ارسله هدا من باندې خبره کړې کړه اوس من چې نه ګوردا کنایه څه شنه حضور له سم ده کړه صحیح وي د په کې فائدہ نه وکړه او چې من استعمال کوته سوچ سمجھ فائدہ به نه وګڼي نه پس دا مقوله چې الحاصل بعد التعب فائدہ پس کوم شی حاصل شي بیا مددار وي کنه او کوم متکلم نه وشي الکنایه ابلغ من التصریف بکنایه کې بلاغت زیات وي کله به بګي ابلغ من التصریف یو بلدا چې دا ما کې استعمالي بدل دې کې عظمت ته اشاره وي سشتا قران کې راغلي مثال نه فغشيهم من اليم مما غشيهم کنایه ده کنه فغشيهم پټو دې فرعونانو ته کېدانو ته من اليم من دریا ما هغه نشان دریا چې بسم الله غي چوړای د څومره بجاورو چې کم ده او څومره وخت سٹاپ ده مصالحه سم سٹاپ کړو باندې سامان کړو شپږ لکه چې مصالحه سم پوه په در شپاړو ولس لکه د فرعون قوم ورکه د شعاع سره شون دا ډېر سات دی څو غنټه په کې تیرې شي دریا دومره چې دریا باندې سٹاپ شونه څه به جوړیږي بیا نو دلته کې راما څه د پاره راغله عظمت د پاره فغشيهم من الجن ما غشيهم بلکې چې کوم د ما استعمال شه فغشاها ما غشا چې کله نبی رسول الله ته تلو کنو نبی رسول الله فرمایي په دې سدت المنتهى باندې انداسې نه مرغان تاسو فرشتي وي دا چې حسن جمال له خدای ورکړي هغه څوک بیانول نه شي نو ځکه کې نه لپاره استعمال شي فغشاها ما هغه نشان خیسته مغروب چې هغه حقیقت څوک بیانول نه شي نو دې کې طالبان ما سره بار راځي الکنایه او حکیم سے حقارت د پر استعمال کوم هغه چیز هر کله چراغ هغه چیز نو چې چیز استعمال کوم چا په خیر کې جرګه دې کې باس څه شي د وسله په کې ثابت دی او کنه ثابت دې په ذهنونو کې خدای کا نو کړل شي کنه مې ته لګیا و سره یو خر لګېټي کې د زمونه کې علماء څه ترجمه کړو استاد بریلان نه مونږ مې مانو بریلان ما مانو پر کتاب هم نه کړ هغه دې کته شیخ څه تل دی او شاشي او چې قرآن او حدیث تعارض لري نه لہذا ربنا ظلمنا شو او حدیث صفه هو گیا دلته کې دا کله ته په کې ولې شیخ څه په کې علماء څه ترجمه کړي پلان کې دا ولا مولا په جواهر القرآن کې دا ترجمه کړي حواله دې څه ورکړي روح المانی کے شکار کھڑے ہیں لا تقربوا الصلاۃ والا حوالے ورکی خو ثم يحرفونه من بعد تو اللہ کے عبارت نقل کو نہ پڑے عبادت نہیں کرتے من بعد ما قالوه وهم يعلمون دا دی بچی خدای زیاده په ګستاخ ټول تبا کی
وکانو دی من قبل مخکې دراتک د جانان نه یستفتحون طرف د فتح به کول علی الذین کسانو باندې کفروا چې انکار کړي یو خاطو د څوک کی چاله کدی وسري نه ولا دي چې نه کتابو چې کوم تاسو چې کوم نه دغه پښن بدتر نه قران چې خبره ذکر کړي او بعضی د زم د پاره ذکر کړي بعضی د مال د پاره ذکر کړي نه د رب د پاره ذکر کړي اثبات د پاره ذکر کړي مال د پاره ذکر کړي دا نه د قباحت د پاره ذکر کړي دا مخکې خبره چې مخکې ودی معنی چې کوم نه وسره به نه ولا او وسره رد نه ده دې په خباثت باندې رد ده چې مخکې څه کول دروس ته ولې خراب کړي ځکه د خدای پاک فرمایي چې ولا تقولوا اول کافر به ولا تشتروا بیاتی ثمن قلیلا شپږ سو روپۍ دې ما غلې چې کوم احکام بدلول او باباره کې کارونه کوي چې خدای کارونه کوي کوم او یا کوم بس راکې چې قرآن نه مې قرآن او سنت قرآن او سنت ټول پتا سمای رات ده قرآن او سنت ټول په دې باندې رات ده خو خبره د حساب شو صحیح حساب سره شروع شي علی الذین کسانو خلاف کفروا چې انکار کړه اهل کتاب نو عرب مشرکین او خضرت فلما فسر کله جاءهم جراوی دیتا ما عظیم شان رفو عظیم شان رسول عرفو چې به جان دې څنګه به جان دې یعرفون او کما یعرفون عبد الله بن سلام رضی الله عنه یو صحابي تاسو کې قرآن خدا وسه وای چې یعرفون او کما یعرفون امنا او ته پکې سوای وای زه پکې دا چې خپل بچی کې چا شک کوي چې کله کله الزقاد خدانه ولا غیر حدیث دې کوي کنه کوي شک راځي کنه راځي بچي دا لیان څه د لپاره جوړ شم دې د لپاره لیان دي کنه مشکل دی ولې هغه راغلی هغه لیان تاسو به ویلې کنه ولې خو شک یو کنه کله څنګه دا کله کله یې شک راځي کنه راځي او صاحب رې قربان زما بچی دې کوم نه تور دې رانګه او زما دې شک به راځي خو نو نو ولې سم استاو خان شته کنيشته وای وای دې وي په دې کې چې نه برګان شته کنيشته وای ډیر دې پکې وای دا کوم ځای نه راوي چې دې شته مشران یو رګ راغلي دا تاسو بچم چې تور دې نو څه مشران به یو رګ راغلي پکې مشکل شي ودی ستاره کتاب لیان کدا یو رګ راغلی دی دا حوی شری کوم دا راغلی دا یو رګ د بګی راغلی کله کله ماما تلل شي کله ترونو تلل شي کله نکته باځي مرزونه د نیکونو در کرام داخل کیږي بس نو کله کله په بچو کې شک وي راځي شي څوک وي ابن عبد الله بن سلام رضی الله عنه بچو کې کله کله شک دی شي خدای جان ماره کوم دغه شک نشته چې کوم دی خدای په دې زمونږ مینه نصیب فلما جاءهم مارګل چراوی دي ما هغه د مشان رسول الله کو چې دې په لاند کفرو دي انکارو کو خو له انکارو کو حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله جل جلاله دې پچا باندې کافرانو باندې به سمجھ سره په دې هغه چې دې خلق کو به پای باندې انفسهم نفسونه خپل آیت پرو چې دې کو ورګي به ما انزل الله تاسو باندې الله جل جلاله نازل کړي په وجه بغاوت نه بغاوت ده کنه حسد ده کینه ده ولی اينزل الله جل الله جل جلاله من فضله خپل فضلنا على من يشاء چا باندې چراله وي شمخ کې نوبت پدې کر روانه و ساره ته منتقل شو ولی په خدای باندې اعتراض کوي من عباد خپل بندگانو نام فباو دي رجوع غره به واد بن بوالم سلام علا غضب د بار د بل غضب مخ غضب تر شوی کنه فباو به غضب من الله دا بل غضب شو کنه نعوذ بالله من مصوب جنل او دا غیر عقیده د خدمت سو کې دا په بدای ګرایش شپږم سپاره کې وراشي دا موجوده کسان دغه د عقیده خدمت کوي ته حواله بدل درکم ولل کافرین د پاره کافرانو بیا د باندې عذاب مهین عذاب شرمنده کوونکې وإذا قيل لهم كلك ویل شدید امنو تاسو یقین وکړئ بما انزل الله پاک کتابونه چې الله جل جلاله نازل کړي قالو دی وای سوې نؤمن من یقین کو بما انزل الینا پاک کتاب باندې چې نازل شوی په موږ باندې او الله جل جلاله فرمایي ويكفرون بما وراءه دې په انکار کو دا کتابونه چې نه علاوه نو تورات او طالبان دا خبره نشته کړي چې صرف تورات ومنه نور ممنه تورات دا ټول خبره غل چې وړاندې ممنه او رسله هم منه ادا سے شری افمنون عباد الكتاب وتكتمون وهو الحق حال ذلك شدا حق ذا قرآن مصدقا تصدیق کون کلمہ ما هم دا کتاب چې حدیث او تورات قرآن دا تصدیق کوي قل يا جماعه ای بده مذبحتان تا خدوایا فلمت تقتلون انبیاء الله تاسو ولي شهیدان کول انبیاء علیهم السلام من قبل مخکې دینا ان کنتم مؤمنین کچرتا سو یقین کون کی په خپل کتاب باندې خبره الذی تاسو کتاب یو خدای نشته کنه ولقد جاءکم بدر سراغ له تاسو موسی علیہ السلام بالبينات بخارا موجود سره سوې موجود
بني اسرائیل په سمه کې فاتنا ولقد اتنا موسی بآياتنا بينات ثم اتخذتم من دون بیا تاسو نه ولا اوس کله مشران نه ولا وکنه خو دې ته خطاب دې کړي چې کوم دې راضي وي بیا تاسو نه ولا اوس کله را پات خدای سره من باندې پس تک د موسی عليه السلام نه کم زیاته کوئی تو توان تو ظالمون تاسو ظلم کوونکې خپل ځانونه باندې وای زیات کړه او اخذنا چې موږ واسره کې تاسو مضبوط اواز تاسو نه رفعنا فوقكم طول من پر دکړه تاسو نه خبره کوی تو موږ تاسو ته حکم وکړو چې خذو تاسو نه سه ما هو کتاب اتینا کوم چې موږ تاسو درکړه په قوتن پتا قصرا عمل به وکي وسمو دا خبره وره قالو دی ویلې سمعنا او ردلنده وعسانا وترپټ به وسه چې وعسانا نشو صبر راځو واشربوا سیده کوله په یو سره باندې سیده وکړه او په یو سره لپاره کتل چې را باندې راوونه ورځي کنه بدبخت اوسه کې اوس بني اسرائیل واشربوا اس کوله شو فی قلوبهم الذين فضلوا الذي کی محبت سے پس سبب سره بکفرین پسند کو پدې سم بګدا محبت نه وته کول وې زما حبیب به سماډر پته هغه امرکم شمن کېتا اوس تبي باغې سره ایمان کوم تاسو ایمان کبل فرض تاسو مومنان تاسو ایمان تاسو دا خبره کوي کوم کارونه تاسو کوي دا وړه پته خبره ان کنتم مؤمنین تاسو یقین کوئ چې خو مومنان نه کړه کافرانو قل وذ واحد وان كان لكم الدار الاخره كتريتا بعد الاخره عند كور الاخره خیر صبر عادت نه مرو کنه قسم نم جوړا شي لكم الدار الاخره كور اخره نه څه منګم دا ته مې کړي خدای په دې رحم وکړي او کله چې ودکی خو کې مزل شروع شونه بیا تاسو आवाज کوي کور اخره نه عند الله جل جلاله په دې باندې خالص من دون الناس ما سوا نور خلقنا فتمنوا الموت تاسو ارزو د مرګو کې ان کوم صادقین کې چې تاسو رښتینی دا دې سوي چې زموږ ټیکا دا وایي لا يدخل الجنه الا اسنه چې غلط راته وایي څوم نمبر دی اخیری باب کې راځي ګان لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى 111 دې سي ماره کې یو سل یو لاس دا دې کوم دې لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى په دې کې د چیلنج ورکړی دی وته خپل چیلنج روان دی یو چیلنج تیر شو او یو طالبان په دې ته سم کې راځي سو دې جمعه کې غریبا 6 نمبر ہے یا ایو الذین عادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فمن الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا ولا يتمنوا ابدا هرگز به يرجون کې د مرګ بما قدمت ايديهم هغه سوس چې مخکې کړي لاسونه دي دې اران ته وایي چې تاسو باندې چې یو کا شمو په خیره کنه او تاسو باندې د دوزخ لګي حرام شو کشمیر ته ورشي کنه او ډایرک په ورته افغانستان ته ورشي کنه عراق ته ورشي کنه هاشم د دوزخ لګي باندې حرام دي دې سپیرو دار د مخدای خلاص شي کنه وربشي یوم نو ورته معلومي کېدا چې وفيه ما فيه ده کنه یو قسم نو ولې که دوزخ لګي باندې حرام دي دوزخ لګي باندې حرام دي چې کوم ډول ټیکادار شه د جنت خو د کشمیر ته ورشه افغانستان ته ورشه بس نه ولا سوال ده کنه یوم نو ورسي نه دعا ورته کې خو څه چل پکې ده کنه خو خلک ودی کنه خو موږ د خوب نه راويخ کی والله عليم بالظالمين الله جل جلاله کوئی د ظالمانو باندې ټیم اور کړي ولا تجدنهم خامخبت تبيامون دي لرا احرس الناس زیاده حرس کوونکې د خلقنا علی حیات بجن باندې ومن الذين اشركوا ذا كسان نشري شرک داغه هم زیاده حریصان دي یود احدهم فخوي یود دینا لو عمر کاش عمر رشید دا الف سنه سمرا زر کاله وما هو ان بدا کس بمزحزحه بچون کېدل را من العذاب العذاب اي عمر طالبانو په تعویل د مصدر سره مزحزحه د بارا فاعل دی مزحزح دا فاعل استفاعل لپاره فاعل څه شي اي عمر یعنی دا عمر کېدل ورته دا عمر دلرا د عذاب نه نشي خلاصوله کو سبا کېږي چې زیاتې کې بدن انما نومي لهم يزدادوا اثما څومره چې ټیم زیاتې نه عذاب به شي دا ډېر عمر دلرا د عذاب نه خلاصوله نشي والله بصير بما يعملون الله جل جلاله بصير دلین کړي باغ سبانه چې دې کوم عمل کوي قل وې زما حبيبا دې بدبختانو دې ته ویل کی خو په باندې بيسيار وې تا له وې څوک راوړي نه ویل سم جبريل سم راوړي وې دا خو زموږ مشرانو سره زرمونه کوي چې ته به هو आवाज کړي چې ته به چاته ټکړي چې ته به غر چټکړي چې ته به आवाजونه کوي دا زموږ مشرانو دشمن دي کدا میکائیل علیہ السلام باندې نه راغله خو څنګه بارانو دغه دغه ډیوټي ده ستګ نه بارانو او رحمتونه چې نه کته وه راوړنه ټیک و او دا جبرائیل خو زموږ مشرانو باندې سم
سخت په دې کړی لہذا موږ مجبور ایمان نشو قبولولای دې ته سوې خو عبادت دې سوې بدبختی چې کوم دي خو دې زما حبيب دې بدبختانو ته وایا ورته وایا من کان عدو لجبريل سوچ وی دشمن د جبريل عليه السلام فین نو بشکره د جبريل عليه السلام نزله نازل کړه څه شي قرآن نازل کړي علی قلبک استا فضل مبارک باندې باذن الله د الله په اذن باندې مصدقا تصدیق کوونکې لما دا کتابونو بین یدی چې مخکې څومره تیر شوی تورات او زبور انجیل صحیفه او هدایت دی او زیر د پاره څه شي مؤمنان طالبانو یو خبره یو نقطه یاد ساتئ منګه راځي کې د خبر راځي نو یو نقطه پکې دی